ګرانو کتونکو الف خان شیرپوی یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی موجود یم په تورنزو های سکول کې چېرته چې آی آر سی او د هیډز په مشترکه کوششونو باندې 350 نه زیات سیلاب متاثرینو ته د تنګي تحصیل او د شب قدر هغوی ته 25,000 روپۍ ورکوي د ایچ بی ایل په کنیکټینګ سره، یعنی اخالکار چې کوم دی د ایچ بی ایل ناست دي او باقاعده ګوتې لګوي او چې کومه سروې شوې ده او د لیست مطابق چې کوم دی نو هغې خلکو ته پیسې ورکوي. تاسو به وینئ دغه زنانه راغلل او دغه زنانه له باقاعده ګوتې لګوي او دې نه پس به چې کوم دی نو دې له پیسې ورکوي، د هغه ځای نه چې کوم دی نو دا ورته باقاعده رالیږي. خو د دې نه مخکې چې کوم دی د دوی سروې شوې ده او دغه سروې نه پس چې کوم دی سارسنګ چونکې د سوګي خو پکې نشته دی، هغوی دوی وایي چې راو په دویم دغه کې وي ورسره د اخوا علاقو چې کوم دی نو څومره خلک دي دا زنانو لپاره بیل تنظام شوی دی. خو زه هغې خلکو ته وایم چې زموږ دا ویډیو ګوري نو هغوی به دې ویډیو نه پس رش جوړ کړي. د دې سروې شوې ده په میاشتو باقاعده چې کوم دی نو کلو ته تللي دي. هغه شاته خلکو ته وګوره ټول راغلي دلته کې ناست دي او دلته کې چې کوم دی نو دا ورته بل دغه جوړ شوی دی د نقد رقم دپاره. دلته کې د تورنزو سپورټس کمپلیکس والا او د عمرزو پولیس چې کوم دی نو هغه دوی ته باقاعده ښه پوره سیکورټي ورکړې ده. نو دا یو ډېر ښه اقدام دی، موږ یې ستاینه کوو او دې وخت کې د متاثرین سیلاب ته ډېر زیات ضرورت دی. حکومت خو په خپلو مسلو کې دومره ګیر دی چې متاثرین ترې نه هیر دي او تر دې وخته پورې د دغه امریکې د زراعتو نه علاوه چې هغې کې پوره غبه نه شو او صحیح حقدارو ته میلو نه شو. خو دوی چې دا نن کوم اقدام روان کړی دی نو دا د ستاینې دی. موږ به دلته کې خبرې اترې کوو پیژنګلو را سره وکړې دلته کې څه طریقه کار دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني الف خان وروره، زه د ایچ بی ایل کنیکټ نه ایز ا بی ډي او د بزنس ډیولپمنټ افیسر په چارده کې کار کوم. دا زمونږ د ارګنایزیشن آی آر سی سره یو داسې پروجیکټ و چې لکه دوی دا تقریبا د نن نه یو میاشت مخکې یا 25 دن مخکې یو سروې شوې وه. په هغې سروې کې دا بینیفیشري د دوی باقاعده سینایسي د دې فیمیل او د جینټس وغیره دغه انټري شوې وه. د هغې بیس باندې دوی ته اوس 25,000 روپۍ د آی آر سی او د هیډ د طرف نه ورکړي کېږي. هغه زموږ په ایچ بی ایل کنیکټ په تھرو باندې ورکړي کېږي دوی ته. هغې حساب سره نن دلته په تورنګزو کې دا کیمپ لګېدلی په سپورټس کمپلیکس کې او دا تاسو دا خلک وینئ دا ډېر په ګڼ تعداد سره راغلي دي. دا تقریبا 350 کسان دي. 350 کسانو کې دا میل او فیمیل دا لکه مکس دي. نو د هغوی ته موږ دا ډسبرسمنټ سټارټ کړی دی. 25,000 روپۍ پر هیډ مونږ دوی ته ورکوو. د دوی نه باقاعده د تمز ویریفیکیشن کېږي او د هغې نه علاوه د دوی سره لیست راغلي دي. هغه لیسټونو کې باقاعده دوی ته یو ټوکن ورکړي کېږي. د ټوکن نه بعد دوی زموږ کنیکټ دا ډیوایس لګېدلی په دې باندې دوی خپل تمز ویریفیکیشن وکړي او د هغې نه پس دوی له موږ 25,000 روپۍ ورکړو. پیسې ښه کنفرم کړي د هغې نه پس زنانه لاړه شي. ګلوره سره که کومې علاقې نه راغلي او څه وې په دې مقام؟ زه د صدریا بګرې نه راغلې یم. زموږ کلي کې ډېر نقصانونه شوي دي که نه او تاسو له پکار دي چې نورو خلکو سره امداد وکړي. ډېر حقداران خلک پکې پاتې شو که نه نو ستاسو به ډېره مهرباني. تاسو ته څونه پیسې میلو شوې؟ 25,000 روپۍ. پی کور ستا سړی ته سړی شته او جی سیلاب وخلی او هغوی ته هم میلاویږي که نه؟ نه صرف ما ته میلاویږي. صرف تا ته میلاویږي. ښه کتونکو دې کې ما ته دا پته ولګي چې ټولې 400 په کچه باندې دغه سروې ده. ښه خپله پیژنګلو را سره کېږي او څه وایې د دې نن پروجیکټ حوالې سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه الف خان صاحب. زما نوم کفایت الله دی او دا کوم پروجیکټ چې موږ چلو د هیډز غاړې نه زه په دې پروجیکټ کې پروجیکټ منیجر یم. دا زموږ پروجیکټ چې دی د مین دوه کمپوننټس یو هیلث دی او یو دا کیش اسسټنس دی. هیلث لکه چې څنګه تاسو کتلو منګای کې کیمپونه لګو مختلفو کلو کې هغه کلو کې کوم چې سیلاب ځپلي دي او دغه شان یو سروې منګه وکړو مغه سیلاب ځپلو علاقو کې د 700 فیملیز چې هغوی ته هغه کسان چې هغوی کورونه په دغه سیلاب کې خراب شوي دي یا موږ چې خپل کورونه بایللي دي یا خپل فصل بایللی دی داسې نور نقصانونه یې شوي دي نو هغې خلکو سره موږ مالي مرستې کوو د هیډز او آی آر سی د طرف نه
او په دغه لړ کې نن دا راجمع دي زموږ وروڼه نو دا موږ 700 کسانو ته ورکوو 15,000 روپۍ یو کس ته او دا موږ ورکوو د پروسس دی زموږ HBL دا HBL چې کوم دی HBL کونیکټ نو د HBL کونیکټ په ذریعه باندې موږ ورکوو دا وروڼه راغلي دلته ناست دي دوی کې طریقه کار موږ دا دی چې دا ټوکن ورته ورکوو او ټوکن نه پس د هر چا نوم راځي نو هغه راځي دلته دوی ته انګوټه لګي او چې مخکې سروې شوې ده جی جی بالکل د ټولو خلکو مخکې سروې شوې ده بیا هغه سروې ویریفای شوې ده چونکې یو ځل کومې کمیټیانې چې وې موږ جوړې کړي دي کلو کې که نه طریقه کار یې دا هغې کمیټیانو موږ ته خلکو نومونه راکړي چې دا خلک چې دی دا متاثره دي صحیح بیا موږ دا دې کې څه ښځې دي او څه سړي دي دا کونډې دي او که نه دغه نه دې ښځو کې دا مسله ده چې څه خو پکې کونډې دي خو ځینې زنانه داسې دي چې هغو خاوندونه هغو نقصانونه شو خو د هغو خاوندونه چې هغه په کورونو کې نو مطلب څوک بل ښار کې دی یا چېرته کار کې یا په چېرته اسپتال کې څوک چېرته نو چې کله سروې کې دا د دو خلک چې هغه نو خو دا متاثر نو دا طریقه دا وه چې اول کمیټۍ والا چې کوم کلي کې جوړې کړي دي کلي خلکو کمیټۍ جوړ کړي بیا کمیټو والو دغه نومونه موږ ته راکړو بیا زموږ ټیم تللی هغه هلته یو اسسمنټ فارم یې زموږ هغه یې فیل کړی دی چې کوم خلک په کرایټیریا پوره راتله نو د هغه خلکو نه نمونه لیکلي او موږ د لیست کې شامل کړي دي چې دا د دې مستحق دي هغې نه وروستو بیا IRC چونکې هغه زموږ ډونر پارټنر دی نو هغوی هم تللی دي او خپل په ځای هغوی خپل په طریقه کار باندې ویریفیکیشن کړی دی او هغې نه پس دا نمونه تللی بیا بینک ته بینک والا چې دي بیا خلکو ته میسیج کړی دی او دا خلک دلته بیا راټول شي دي دا رضا ارګانیزه کړې ده په دې کې موږ د مننه کوو ډېره زموږ چې کوم ډسټرکټ ګورنمنټ دی د هغوی ډسټرکټ پولیس DPO صاحب چې هغوی موږ ته د سیکورټي راکړه دا ډسټرکټ ګورنمنټ موږ ته NOC راکړه د هغو په مرسته موږ دا کار کوو او په تیره دا زموږ سپورټ افیسر چې دی چا چې موږ ته دا سپورټ کمپلیکس چې دی دا تحسین الله صاحب دی هغوی هم ډېره مننه کوو چې هغوی موږ ته دا راشي دغه شانې ستاسو هم ډېره مننه کوو چې تاسو همیشه زموږ اواز او د خلکو اواز چې دی هغه رسوئ او دا ټول کوم خلک چې دی کې مرسته کوي زموږ د کمیټو والا ملګري دي زموږ د HBL والا دا ملګري دي نو د دې ټولو موږ ډېره مننه کوو چې دوی رااله او دا پروګرام چې دی چې دا پیسې چې دي هغه صحیح حقدار ته په صحیح طریقه ورسي ډېره مننه ډېره زیاته مننه تاسو ټول د کوم ځای بیل ځای پکې کوم ځای تیز بابا د چیتي شی ته د کوم ځای وروره دا ټول د چیتي کتوزو شب قدر تاسو جی بیلا تاسو جی چیتي شی بالکل واخلې تاسو جی ټول چیتي شی دی او دا یو پکې بیلا ده ها تم د بیلې صحیح شو ګرانو کتونکو دغه صورتحال موږ تاسو ته ښود چې نقد رقم ورکوي برای سیلاب زدگان ډسټرکټ 410 هیلث ایجوکیشن اینڈ ډیولپمنٹ سوسایټي هیډز به تعاون چې کم دی نو هغه ورکړل کېږي زمونږ حوصله افزایي دادرسي د داسې خلکو چې زمونږ دغه متاثرینو خیال ساتي زمونږ دغه بېوسه بېکسه بېڅوکه خلکو خیال ساتي ډېره زیاته ګراني ده صوبایي حکومت دې خلکو ته شا کړې ده هغه بېله خبره ده چې د دې خلکو هغه شعور هغه شان نشته دی چې څه کېږي او څه ورسره روان دي نور کله چې به حکومتونه رالل نو دې خلکو ته به منتخب نمایندګانو ځان ورسوو NGO-ګانې هم زیاتې وي د دوی په دې حکومت کې نه NGO-ګانې راځي دا یو څو NGO-ګانې چې په هغې کې IRC او هیډز چې کوم دی نو یو کردار ادا کوي چې دې خلکو ته څه ورکړل دا نقد یا دلته کې تحریک لبیک والا چې کوم دی نو خلکو ډېر زیات خدمت وکړو او داسې الخدمت والا وکړو نور حکومت چې کوم دی نو د دې متاثرینو سره هیڅ قسمه نه دي کړي نو دې خلکو ته هم پکار دي چې دا حکومت یاد وساتي ایره دوی ډېره زیاته ده په داسې حالاتو کې د خلکو فصلونه تباه شوي دي د ځمکې اوارې یې نشته لیولې برابر نه شو خوره ورته میلاو نه شوه ماحوریزو خلکو ته میلاو شوله نو دا یو څو خبرې په دې ټیم باندې ضروري غوښتل خو زه بیا هم د دې خلکو مننه کوم چې دغه متاثرین سیلاب ته دا 25,000 روپۍ ډېر شي دي ډېره ګزاره پې کېږي ډېره مننه خوشحاله